الله رب العالمین دنیا چې ده دا دارالامتحان پیدا کړی دی. یعنې دنیا چې ده دا د امتحان کور دی، د ازمایش کور دی. ځکه دنیا چې ده دا د فنا کېدو واله ده. د دنیا دا ژوند چې څومره الله چاله ورکړی دی نو دا دلته د بقا واله نه دی، بلکې دا به ختمیږي. دلته خلود او همیشوالی نشته دی، او د دنیا دا ژوند چې دی نو دا مطمئن ژوند نه دی چې یو سړی دی پکې د ټولو ازمایښونو نه او د ټولو پریشانو نه خلاصي او دی دلته خوشحاله او مطمئن وي. ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دنیا دې ژوند ته د مؤمن دپاره جیلخانه ویلې. الدنیا سجن المؤمن، دنیا چې دا د مؤمن جیل دی. جیل مطلب دا دی چې په جیل کې یو انسان هغه خوشحاله نه وي، جیل کې دی پریشان وي، جیل کې دته تکلیف وي، په جیل کې دته هغه مزې او هغه خوندونه او نعمتونه نه میلاویږي کم چې دته په آزاد ژوند کې میلاویږي. دغرنګې په جیل کې دا انسان دا د بل د حکم د لاندې که بل ورته تاله کلاو کړل او بهر یې راویسته هم اتکړی یې فلاس کړي، او که بل ورله څه واروړل او ډېره ښه ده، که دا نی نو په جیل کې د ده د ژوند ازادي نشته. دغه رنګې د مؤمن ژوند دی د دنیا دی خو یو طرف ته د ټولو غلامونه به ازادي دا مؤمن کله چې دی د یو رب په غلامۍ کې راشي. کله چې د یو الله بندګي کوي، یو الله ته دی سر ښکته کوي، نو دی به د ټول مخلوق د غلامۍ او د سر ښکته کولو نه بچ وي. الله قرآن کې دا فرمایلی وقضى ربك الا تعبدوا الا الله، ستا رب دا فیصله کړې ده چې تاسو به عبادت او غلامي دا به د بل چا نه کوئ، صرف د یو الله به کوئ. او بل طرف ته دا دنیا دا ژوند دا د کافر لپاره د جنت مثال دی. څنګه چې یو مؤمن هغه سره په جنت کې حساب نی، د یو مؤمن سره په جنت کې دته به څه کمی نی، دته به نام منی نی. دغه رنګې دا دنیا کې دا کافر دا به دغه رنګې آزادي د سره دا سوچ نی کافر سره چې زمان اگر د تپوس ځای شته، ځکه د هغه د تپوس په ځای باندې د کافر ایمان نشته. د سره دا سوچ نی کافر سره چې دا حلال دی او دا حرام دی، دا ښه دی او دا بد دی، بلکې دی دلته یو آزاد ژوند تېروي. مومن دا چې کله د ایمان راوړو دا الله رب العالمین په دې خبره باندې وتړه چې کله دا ویل چې لا اله الا الله محمد رسول دا وتړلی شو، دی به د دې کلمې د ویلو نفس
همغه څه کوي چې کوم ورته الله ښایي دی به د خپل خواهش مطابق ژوند نه تېروي دی به د الله په مقابله کې د غیرو په ژوند باندې ژوند نه تېروي د ده سر به یو الله ته ښکته کېږي د الله نه سوا به د ده سر چا ته هم نه ښکته کېږي دی به غواړي د یو الله نه د الله نه سوا د چا نه به هم نه غواړي د ده امید او تمې دا به صرف د یو الله د ذات نه وي د الله نه سوا دی به د بل چا نه امید او تمه نه ساتي او د ده محبت او د ده دشمني دا به خالص د الله دپاره وي د ده ورکړه او منع دا به صرف د یو الله دپاره وي او د لا اله الا الله د دې هغه تشریح هغه موږ او تاسو روزانه په هر مونځ کې په هر رکعت کې وایو او هغه دا جمله ده چې ایاک نعبد و ایاک نستعین یا الله خالص تا بندگی وکړو ستا نه سوا د چا بندگی به هم نه کوو بندګۍ کې دا ټولې خبرې راځي کومې چې تاسو ته ما وکړو او یا الله که څه غواړو مدد غواړو نو صرف تا نه به یې غواړو ستا نه سوا بل چا نه به د مدد تمه نه کوو ځکه د مؤمن ژوند هغه په دنیا کې د جیل غونته ژوند دی د پابندۍ ژوند دی د کافر ژوند په دنیا کې هغه آزادانه ژوند دی بس څنګه چې د حیواناتو ژوند دی قرآن کې الله رب العالمین یو ځای د کافرو تذکره کړې ده د الله د نافرمانو تذکره یې کړې چې هغوی کله الله سره مخامخ شي او دنیا کې آزادانه ژوند تیر کړی دی د الله د حکم د لاندې ژوند یې نه دی تیر کړی او چې څه خوښه وه هغه یې کول الله به ورته وفرمایي اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها تاسو خپل مزې او د مزو هغه ژوند هغه ټول هم دنیا کې ختم کړی دی چې څه مزې وې هغه تاسو ټولې دنیا کې اخیستې دي نو ستاسو ما سره څه نه دي پاتې ځکه الله رب العالمین د دنیا دا نعمتونه موږ او تاسو ته راکړي او د دې نعمتونو د دنیا د دې یو ورځ داسې راځي چې د دې به تپوس کېږي د دې به الله تپوس کوي ثم لتسألن یومئذ عن النعم بیا به خامخا تاسو نه د دې نعمتونو تپوس کېږي یو سړي حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه تږی شوی و اوبه ورله چا راوړې یخې یعنې یو ګوټو که بیا یې رالرې کړې د خولې او بیا دا آیات ولوسته او یې فرمایل چې هسې نه ای عمر د قیامت په ورځ الله تا ته دا ووایي چې اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا تاسو خو هغه مزې او فایدې هغه ټول هم د دنیا په ژوند باندې ختمې کړي دي هلته هم ختم ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی دي دا دوه نعمتونه دي چې په دې باندې یو بل سره غفته کول پکار دي یو د فراغ یو سړی دته د فراغت ژوند میلاو شي دی د دنیا نه ځان لږ فارغ کړي الله طرف ته راشي یعنې
د دنیا نه فراغت دا چاته نه ملاوي. دنیا څوک د ځان نه فارغوي چې بس ته فارغ یې اوس. او دویم نعمت هغه دی صحت، روغوالی، چې په بدن روغې کنډم نه او داسې بیماری دی نه ده چې په هغې کې ته څه نشې کولی. نور دا وړې وړې بیماری دا به راځي، دا د مؤمن دپاره خیر دی. د دې په وجه دا مؤمن دا د ګناهونو نه پاکېږي، د الله طرف ته توجه راځي، الله ته رایادېږي. نو صحت او فراغت دا دوه نعمتونه دي، دا نعمتونه ګڼل پکار دي او د نعمت شکر ادا کول پکار. صحت شکر او د صحت د شکر هغه وخت کې پته ولګي چې کله دا بنده بیمار شي، بیا دې ووایي چې یا الله دا صحت څومره لوی نعمت. لکه موسی علیه السلام بني اسرائیل ورته ویل یا موسی که الله تا ته ووایي زه ستا یو دعا قبلومه نو ته به ترېنه کومه دعا غواړې؟ موسی علیه السلام ورته وفرمیل الصحه، زه به ترېنه صحت غواړم، روغوالی به ترې غواړم. ځکه حدیث کې راغلی دي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د قیامت په ورځ باندې به په نعمتونو کې د ټولو نه لومبې د دوو نعمتونو سوال او حساب دا د دې بنده سره الله کوي. او هغه دوه نعمتونه دا دي چې الله به ورته وفرمایي چې ألم نصح بدنك، تعالی منګه روغ جوړ او صحتمن بدن نو درکړی. او دویم دا دی چې ألم نرويك من الماء البارد، تعالی ما دا یخ او دا ښایسته اوبه نه وې درکړي. که سوچ وکړو موږ او تاسو د الله نور نعمتونه خو فریده، د دې یو اوبو یې موږ او تاسو شکر نشو ادا کولی. ځکه دا هغه نعمت دی چې د دې په وجه باندې الله پاک په قرآن کې دا فرمایلی دي. په قرآن کې الله فرمایي وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون، منګه د دې اوبو نه هر څیز له ژوند ورکړی دی. الله فرمایي دا خلک بیا ولې یقین نه کوي، دا خلک بیا ولې ایمان نه راوړي؟ او دغه رنګې د صحت نعمت دی، د صحت نعمت. ځکه سپندورونو دنیا تاسو ته لومبي لفظ کې دا ما ویلو، او د دنیا دا ژوند دا دارالامتحان دی، دا د ازمایش کور دی، د امتحان کور دی. دا خپل کور ګڼل نه دي پکار، او دا دایمي کور نه دی ګڼل پکار چې بس دا دنیا به یو زما ژوند به یو دا کلونه دي او دا به تېرېږي او ووړ او جمع او دا به تېرېږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ځکه دا موږ او تاسو ته فرمایلی دي چې اغتنم خمسا قبل خمس، پنځه نعمتونه دا د دې پنځه نعمتونو د ختمېدو نه مخکې دا نعمت وګڼئ، دا غنیمت وګڼه. حیاتک قبل موتک، یو ژوند دا د مرګ نه مخکې غنیمت وګڼه. ژوند د الله یو لوی نعمت دی، دا الله تعالی درکړی. الله قرآن کې دا لومبۍ سفارت چې کله تاسو وایئ سوره بقره بالکل په دویم آیات درېیمه رکوع کې اخري کې دا آیات دی. الله فرمایلی كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. الله فرمایي تاسو ما باندې کفر څنګه کوئ، زمانه انکار ولې کوئ،
حالن کې تاسو نه وئ او ما په دې دنیا کې پیدا کړ ستاسو څه وجود نه و ما تاسو دنیا ته راوست حیات مې درکړه ژوند مې درکړه دا د الله لوی نعمت دی ژوند ځکه علماو فرمایلی دي لیکلی دي چې دا وخت او دا ژوند چې دی دا تېرېدو واله دی دا تېرېدو واله دا داسې دی لکه د واورې ګټ هغه په مزه مزه ایلې کېږي تر دې چې ختم شي نو که الله درله 100 کاله ژوند درکړی او که 100 کاله یې درکړی او دا روان دی ځکه هغه ورځې وي چې ته ماشوم وي ته معصوم وي ګناه در پسې نه لیکل کېده ته پاک وي بیا هغه ژوند په تا باندې راغی چې کله ته بالغ شوې په ښه او په بد پوه شوې هغې کې ته مکلف کړی شوې چې ته به د الله حکمونه ادا کړې الله چې د کومو څیزونو نه ته منې کړی هغې له به خواله نه ورځي الله سوره بني اسرائیل کې د هغې ذکر کړی دی چې دا کارونه دي دا به نه کې بیا 40 کالونه واوښتې بیا په کمزورۍ شروع شوي او بیا 80 کالو ته ورسېدې بیا الله رب العالمین فرمایي ملایکو ته ده پسې اوس بدي مه لیکئ ده پسې ګناهونه مه لیکئ دا د الله فضل دی دا د الله مهرباني ده انسان له احساس پکار دی احساس پکار دی هر انسان چې دا احساس وکړي چې زه دنیا ته راغلی څنګه یم زه دنیا ته راغلی د څه لپاره یم زما خپله خوښه نشته دی وما تشاءون الا ان یشاء الله الله فرمایي ستاسو خوښې نشته دی خوښه صرف د یو الله ته یمحو الله ما یشاء ویثبت وعنده ام الکتاب الله چې څه وغواړي هغه ختموي چې څه وغواړي هغه مضبوطوي او باقي پرېږدي او الله سره د دې ټولو کتابونو مور ده لوح محفوظ عملنامه هغه ټول الله سره دي ځکه ژوند د مرګ د راتلو نه مخکې دا غنیمت ګڼل پکار دی دویم نعمت نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه دی وشبابک قبل هرم ځواني د بوډاوالي نه مخکې غنیمت وګڼه دا یو لوی نعمت وګڼه ځکه ځوان ته الله قوت ورکړي ځوان ته الله طاقت ورکړي دی هر کار کولی شي دا ځوان معاشره کې یو ښه کردار هم ادا کولی شي او دا ځوان په دې معاشره کې غلط کردار هم ادا کولی شي دې معاشره ښه طرف ته هم بوتلی شي او دا معاشره بد طرف ته هم بوتلی شي دا صلاحیت الله په ځوان کې ایښی د ځوانانو تذکره الله قرآن کې کړی د اصحاب کهف ځوانانو انهم فتیة آمنوا بربهم وزدناهم هدى الله فرمایي دا ځوانانو په خپل رب ایمان راوړو او موږ ورله هدایت زیات کړ او دوی د هغه وخت د ظلم نه بغاوت وکړ دوی د هغه وخت د بې انصافۍ او د کفر د حکومت نه بغاوت وکړ چند کسان و الله قرآن کې فرمایي لږ کسان زیات نه زیات 7 کسانو وثامنهم کلبهم اتم ورسره د دوی هغه سپی و او دوی په معاشره کې یو ښه کردار ادا کړ نورو خلکو نه یې را ختمه کړه دغه بادشاه یې ترې نه ختمه دغه ظلم هغه یې ترې نه ختمه کړه خلکو ته د دې خبرې سبق ورکړه چې د ظلم
او د ظالم په مخ کې ودرېدل پکار دي، سر ښکته کول نه دي پکار. ځکه د مؤمن سر چې دی دا به ښکته کېږي نه، خو کټ کېږي به. دا به کټ کېږي خو ښکته کېږي به نه. ځکه مؤمن دی به د ذلت مرګ نه خوښوي، دی به د عزت مرګ خوښوي، دی به د بې حیایۍ مرګ نه خوښوي، دی به د حیا والا او د نرۍ مرګ به خوښوي. او دغه کردار د اصحاب کهف و. دا ابراهیم علیه السلام موږ او تاسو ته ښودلی، هغه ته الله ځوان ویلی، ځوان کارونه یې د ځوانانو کول. کله یې بوتان مات کړل، شرک یې د دنیا نه ختمول، د شرک هغه ذرایع یې ختمول. او د هغه جابر او د ظالم نمرود په مخ کې دی ودرېده، د هغه مقابله یې وکړه، هغه ته یې سر ښکته نه کړ، بلکې د هغه مخې ته ودرېده. نو چې کله یې بوتان مات کړل او دا خلک رال، نو هغوی ویل چې دا چا کړي یار، دا خو یې ډېر زیات یې کړی دی چې دا زموږ خدایان یې ټول تس نس کړي او ټوټه ټوټه کړي دي. نو بیا پکې څه کسانو څه ویل؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم. یاره دغه یو هلک دی، دغه ځوان دی، زمونږ د دې خدایانو خلاف د ده نه موږ خبرې اورېدلې وي، دا کار موږ دغه کړی، هغه ابراهیم چې ورته وایي. یقال له ابراهیم، مجهول صیغه یې ذکر، یقال له ابراهیم، چې هغه ته ابراهیم ویلی کېږي. دا کار به هغه کړی او هغه کړی و بلکل. ځکه الله رب العالمین دومره بوتان ماتول دا خو آسان کار نه دی. ابراهیم علیه السلام په دغه عمر کې دا دومره بوتان ماتول دا یې د هلکانو کار کړی و، دا یې د ځوانانو کار کړی. داسې نور مثالونه قرآن کې دا د واقعاتو کې موږ تاسو ته اورو. د معاذ ابن عفرا او د معوذ چې دوی ابو جهل قتل کړی و هلکانو. حدیث کې راغلی عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایي کله چې موږ صفونه جوړ کړل نو هر سړی به په دغه جنګونو کې په دې خبره باندې به خوشحاله و چې زما ښی او ګس طرف ته مضبوط خلک ودرېږي، چې زما مټ پې مضبوط وي. فرمایي زما خوا کې ما دا دوه هلکان ودرېدل، غزوه بدر کې زما زړه کې ډېر دغه و چې یاره دا ماشومان او چې کله جنگ شروع شو نو داسې پټ غوندې یې راته ویل چې هغه ابو جهل کم یو ته وایي، هغه کم یو دی په دې خلکو دې کافرو. نو یو ته ومېښود چې هغه اس باندې چې دی دغه ابو جهل. بس زما دا خبره وه او دواړه لکه د مرغو ور والوتل. ابو جهل یې ووه خو مړ لا نه و، مړ نه و. عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه هغه ورغی او سر یې ترېنه ووه او دومره په دغه خلکو کې دې عربو کې یو ته جهالت ووایه، یو ته ابو جهل په دغه ټیم کې مو ویل دا غړی رانه لږه اوچته کټه کړه، دا غړی ده دا مې اوچته چې زما سر اوچت ښکاري. دغه وخت کې د دې خبرې فخر کوم او بیا ویل افسوس په دغه ټیم کې دا ویل نور ویل په څه نه یم خفه، خو افسوس په دې کوم چې د غلامانو او د غریبو خلکو د لاسه قتل کړی شو. چرته یو مضبوط سړي وجلی وی نو دا به زما دپاره یو فخر وی. دا واقعیت موږ اورو، دا ځوانانو دا هلکانو دوی کردار ادا کړی په معاشره کې. حسن او حسین هلکانو کردار یې ادا کړی په معاشره کې.
هغوی هغه واقعیت حسین رضی الله سنه حسین رضی الله عنه باطل ته سر نه دی ښکته کړی، باطل ته سر نه دی ښکته. په کربلا کې ټول اهل بیت اویا یا صرفا اویا دوی د آخري حده پورې وجنګېدل او ډېر درخواستونه او فرمایشونه ورته وکړی شو چې خیر تورې کېدی موږ ته سرونه ښکته کوئ هېڅ هم نشته. هغوی ویل دا زموږ د نیکه پیشه نه ده، دا زموږ د نیکه صفت نه و، هغه چاته سر نه دی ښکته کړی نو زه به سر نه ښکته. دا دی ظالم ته او کفر ته سر ښکته کول او د هغه غلامي قبلول د الله ته ناخوښه ده. نور مرګ خو په خپل کټ بستره باندې هم راځي انسان ته. زموږ او ستاسو خلک زیاته دا خبره کوي یاره شکر به دې وباسه چې په خپل کټ کوزي باندې مړ. صحابه به په دې خوشحالېدل چې ماله مرګ په کټ فوزي را نه شي، ماله مرګ دا د الله په لاره کې راشي. خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه هغه ته چې کله مرګ راته نو هغه په دې خبره خفه و، ویل زما دا املا وګورئ، زما دا زخمونه وګورئ چې په هغې کې زه شهید نه شوم او اوس په خپل کټ بستره باندې مرم. په دې افسوس دی، په دې افسوس دی. صحابه کرامو په دې افسوس دی. ځکه عزتمند وروڼو دنیا دا ژوند د ابتلا د امتحان دی، دارالامتحان دی، د ازمایش کور دی. دې د ازمایش کور دا د ازمایش ګڼل پکار دي. تکلیفونه به دنیا کې خامخا راځي، ازمایش به راځي. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع، الله دا فیصله کړې. او په دې ازمایشونو باندې بهتر انسان هغه دی چې دی پرې صبر وکړي. کله به بیماری راځي، کله به مرګونه راځي، کله به مال ختمیږي الله فرمایي، کله به د فصل ختمیږي، مایوسه کېږي به نه. او څومره چې د الله نیک بندګان په دنیا کې تیر شوي یا اوس دي د ټولو نه زیات ازمایش به په هغوی راځي. په ښو خلکو ازمایش راځي، په ښو خلکو د پیغمبرانو ژوند موږ او تاسو ته مخې ته دی، د نیکو خلکو ژوند موږ او تاسو ته مخې ته دی. الله نه دا سوال پکار دی یا الله ازمایشونه موږ نشو برداشت کولی، تم ترې نه وساتې. او که راشي نو بیا مایوسي نه ده پکار، بیا صبر پکار دی، کلک ودرېدل پکار دي او دا خبره ګڼل پکار دي چې ما شاء الله کان وما لم یشاء لم یکن. الله چې څه وغواړي هغه به کېږي، الله چې نه غوښتي په الله باندې دا یقین پکار دی. الله رب العالمین دی د دنیا دا ژوند زموږ او ستاسو د خوشحالۍ ژوند جوړ کړي او الله رب العالمین دی د آخرت ژوند زموږ او ستاسو د کامیابۍ ژوند جوړ کړي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. يا الله ترى نرازش ګناهونه معاف کړي. یا الله تمام پریشانۍ د ټولو مسلمانانو ختم کړي، د مسلمانانو د کورونو نه پریشانۍ ختم کړي. یا الله څومره بیماران دي کورونو هسپتالونو کې، یا الله ته ورله شفای کامله عاجله ورکړي. او یا الله څومره مړي د مسلمانانو شوي، یا الله د ټولو مغفرت نصیب کړي، د ټولو درجات بلند کړي. او یا الله رب العالمین د خیر او د برکت فیصلې په موږ راولېږي، د بدخیرۍ د فیصلو نه مو ساتي، د بې برکتۍ د فیصلو نه مو ساتي. یا الله زموږ په دې ملک کې د خیر فیصلې راولېږي. او یا الله رب العالمین حرمین شریفینو حفاظت وکړي. یا الله د فلسطین د مسلمانانو مددگار جوړ شي او یې مدد وکړي. یا الله دغه شیطان قوم یهود یا الله د دوی د لاسونه لنډ کړه به، او یا الله د دوی په مال باندې، د دوی په اسلحو باندې، د دوی په ټکنالوژۍ باندې یا الله رب العالمین ته محو او خاتمه راولي. وصلی الله تعالی علیه